بابراعظم مینہ والو داپارہ خوشخبری بابراعظم کمپلیٹلی فٹ تھے اور دا انگلینڈ خلاف پڑھومبنی ٹیسٹ میچ کے بعد بابراعظم شرکت کوي جی تاسو له معلومه وي په ویسټ انډیز کې د ویسټ انډیز سره چې کوم ریسنټلی د پاکستان ټیسټ سیریز وشو نو په هغه کې بابراعظم ګوته چې کوم واغه انجرډ شوی و چې هغه اوس په انګلینډ کې کاونټي میچ دوران هم په بال باندې ولګېدو او هغه ریټایرډ شو مطلب هغه بیټینګ په ځای پر قوت ډیر زیات درد کول ډیر زیات مطلب دا تاثر پیدا کېدو چې کېدای شي بابراعظم د انګلینډ خلاف د ټیسټ سیریز نه بهر شي ځکه بابراعظم ته یو سیریس انجری راغلی ده نو هغه سیریس انجری اوس کمپلیټلی ختمه شوې ده او امید دی چې په حقیقت کې ختمه شوې وي ځکه دا پاکستان ټیم کې لړیان چې کوم دي موسټلی هغه خپل انجری د پاکستان کرکټ بورډ نه یا د منیجمنت نه پټه ساتي وایي که چېرې زموږ د انجری راښکاره شوه نو دی به بیا کېدای شي موږ د ټیم نه بهر کړي یا مو په ریسټ کړي یا مو څه ټایم دپاره لرې کړي پلینګ 11 نه مو نوم ختم شي او هغوی بیا په دې یاره باندې وي چې هسې نه د ما په ځای بلکې لړي راشي او هغه د ټیم حصه جوړه شي لکه شاهین افریدي هم د پاکستان کرکټ بورډ نه خپل انجری پټه ساتله شاداب خان هم د شاداب خان هم خپل انجری د پاکستان کرکټ بورډ نه پټه ساتله او دا دواړه د پاکستان د ټیم اهم کھلاړیانو جی چې د انجری په وجه باندې دی پټه کړې و خپل انجری او د هغې په وجه باندې دی په پرفارمنس کې اچھا خاصه فرق راغلی دی د شاهین افریدي پیس تاسو ګورئ د هغه باډي لینګویج تاسو ګورئ نو هغې نه ښه واضحه پته لګي چې دا سړی انجرډ دی دا سړی کمپلیټلی فټ نه دی او دغه رنګ شاداب خان تاسو ګورئ نو هغه هم د انجری په وجه باندې د هغه بالینګ کې ډېر غټ فرق راغلی دی هغه اوس هغه رنګ بالینګ نه کوي د پاکستان کرکټ ټیم له د شاداب خان د بالینګ ضرورت دی د بیټینګ نه یعنی شاداب خان اوس چې کوم ډومیسټک چیمپئن کپ روان دی پای کې شاداب خان ښه بیټینګونه کړي د هغې حوالې سره و ایکس کرکټر وي چې ستا بیټینګ موږ له نه دی پکار د ستا موږ له بالینګ پکار دی وروره ته په بالینګ باندې فوکس وکړه او خپل چې کوم د ستا زوړ بالینګ سټایل یا کوم زوړ طریقې کار و په هغې باندې کار وکړه موږ له د ستا بالینګ پکار دی نو ډېر داسې کھلاړیان چې خپله انجري پټه وساتي نو اوس الله دې وکړي چې بابراعظم خپله انجري نه وي پټه کړي او دی الله دې وکړي چې دی کمپلیټلی فټ وي ځکه د ګوتې دا انجري چې کله یو کھلاړي له راشي دا ډېره زر نه ټیک کېږي دا د دې ریکور کېدو کې ټایم لګي او بیا بابراعظم چې کوم دی فرنٹ هینډ چې کوم وي په بیټینګ چې څه ټایم کوي دا فرنٹ لاس چې کوم وي نو په دې باندې بابراعظم چې کوم دی په ګوته باندې لګېدلی دی او که چېرې خدای مکړه بابراعظم دا انجري کمپلیټلی اوکې نه شوه نو د بابراعظم په بیټینګ باندې به اچھا خاصه اثر پرېږدي ځکه د بیټ هغه پکړ چې کوم وي دې کې فرق راشي بیا شاټ کې فرق راشي نو د بابراعظم په بیټ کې به بیا اچھا خاصه فرق راځي که چېرې د بابراعظم دا انجري کمپلیټلی ریکور شوي نه وي نو اوس پاکستان کرکټ بورډ افیشیلي دا سټیټمنټ جاری کړی دی چې بابراعظم از کمپلیټلی فټ او هغه د ډومبني ټیسټ دپاره اویلیبل دی هغه به د انګلینډ خلاف په ډومبني ټیسټ میچ کې شرکت کوي او د دې ټیسټ ټیم چې کوم دی کیپټن هم بابراعظم دی جی نو دا د بابراعظم حوالې سره اپډیټس راغلي د بابراعظم حوالې سره ستاسو څه رایه ده کمنټ ضرور وکړئ جی